نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې یو صحابي راغی، عرض یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مد دین، اې د الله حبیبه کوم دین چې تا مونږ ته راوړی دی د هغې مغز خلاصه او نچوړ څه دی دا راته ووایه، د دې ټول دین خلاصه مغز او نچوړ راته ووایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه فرمایل؟ حسن الخلق، ښایسته اخلاق، الحسن الخلق، ښایسته اخلاق. دغه صحابي بیا ښي طرف نه رالی، بیا لاړو بیا ښي طرف نه رالی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مد دین، د دې دین خلاصه خو راته ووایه، نچوړ مغز ټول دین. نبی علیہ السلام ورته بیا الحسن الخلق، ښایسته اخلاق. بیا دې ګس طرف نه رالی داسې، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مد دین، د دې ټول دین خلاصه او نچوړ خو راته ووایه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا الحسن الخلق، ښایسته اخلاق. بیا دې د شا طرف نه رالی، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دغه سوال کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خلاصه او نچوړ راته ووایه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل د دین خلاصه او نچوړ او مغز دا دی چې اس په بې څه په چا باندې غصه مه کوه، اس په بې څه غصه کېږه، غصه یې مه کوه، اس په بې څه غصه مه کوه. نو ټول د دین خلاصه او نچوړ څه ورته بیان کړه؟ ښایسته اخلاق، بهترین اخلاق.